السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बारह रबीउल अव्वल का दिन वो दिन है د 12 ربیع الاول ورځ هغه ورځ ده چې کله دنیا ته یو نور راغلی و. هغه نور چې خدای پاک ورته سراج المنیر ویلی و. چا به چې ټولې دنیا له روحاني رڼایي ورکوله او ورېکه، او چا چې به د خدای پاک حکومت په دنیا کې قایمولو او قایم یې کو، او چا به چې هغو خلکو له چې د کلونو راسې د مړو په مثال وو، هغوی له روحاني ژوند ورکولو او ورېکو، او چا چې دنیا له به امن او سلامتی ورکوله او ورېکه، او د چا لپاره چې خدای پاک فرمایلی دي چې وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، چې ما ته دنیا کې صرف د رحمت په طور رالیږلی، صرف د انسانانو لپاره نه بلکې که مرغان دي که څاروي دي د ټولو لپاره رحمت دی، او صرف د مسلمانانو لپاره نه بلکې د غیر مسلمو لپاره هم رحمت وو او دی، او چې چا تعلیم تر قیامته پورې د هر چا لپاره رحمت دی. او د چا باره کې چې خدای پاک د هغې منونکیو ته فرمایلی دي چې د خدای پاک د رسول په ذات کې تاسو لپاره یوه اسوه حسنه موجوده ده، لکه څنګه چې فرمایي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، چې یقینا تاسو لپاره د خدای پاک د رسول په ذات کې یوه نیکه نمونه موجوده ده، هر هغه تن لپاره چې په خدای او د آخرت په ورځ د ورځ امید لري، او په کثرت خدای پاک یادوي. نو
په دغه اسوه حسنه باندې روانېدو نه بغیر مسلمان نشي بللی کېدی. زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ لپاره د توحید د قیام نمونې هم قایمه کړې وې او د عبادتونو نمونې هم قایمه کړې وې، د اعلی اخلاقو نمونې هم هغوی قایمه کړې وې او د حقوق العباد نمونې هم هغوی قایمه کړې وې. خو افسوس دا دی چې د نن سبا د مسلمانانو اکثریت دعوه خو هغوی سره د مینې کوي، خو عمل یې د دې بالکل خلاف دی، د هغو خبرو چې د کومو تعلیم زموږ آقا حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی دی او کوم عمل چې هغوی د خپل او کومه خبرې چې هغوی د خپل عمل نه موږ ته ښودلې وي. هغوی خو د رحمت للعالمین په طور راغلي وو او دا خلک چې د مینې دعوه کوي هغوی سره او نن د 12 ربیع الاول ډېر په جوش مانځي لګیا دي، خو دې کې په ځای د دې چې دا لوز وکړي چې یا رسول الله یا د خدای نازولیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ به ستاسو په اسوه روانېږو او هر خوا رحمتونه به خورو. نن سبا د مسلمانانو ملکونو په اکثریت کې د فتنې او د فساد کیفیت دی. نن خو د دغه ورځې په خوشحالۍ کې د نن چې کوم د خوشحالۍ ورځ ده، نو په دغه ورځ خو د هر مسلمان د عمل نه دا ظاهرېدل پکارو چې موږ چې کوم نبی منو، د کوم نبی منونکي چې موږ یو، هغه د امن او د سلامتۍ باچا دی، هغه د دنیا لپاره رحمت دی، هغه د خدای پاک د عبادت اعلی نمونې قایمه کړې وې او د اخلاقو په اعلی ترین معیار هغه فایز دی او موږ د خدای پاک د حکم مطابق د هغه په سنت روان یو. نو پکار دا وه چې نن د هغه نبی د پیدایش د ورځې په خوشحالۍ کې د مینې او د محبت او د امن او د سلامتۍ چینې دې جاري شوې وي چې همدا زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو منونکو ته ویلي دي او همدا توقع یې هغوی نه لرلې ده او دا تعلیم یې ورله ورکړی دی. خو د دې نه بالکل خلاف په مسلمانانو ملکونو کې د فساد کیفیت طاری دی، لکه څنګه چې حضور فرمایي چې څنګه چې ما وویل چې بلکې غیر مسلمه دنیا هم د مسلمانانو په وجه ویرېدلې ده په ځینې ځایونو کې. په پاکستان کې خو د دغه ویرې د لاسه چې د فتنې او د فساد اور د یو ځای نه بل ځای ته خور نشي. په ځینو ښارونو کې نن د موبایل فون سروس بند کړی شوی دی او ګڼ شمېر پولیس په هر چوک او په هر سړک ولاړ دی. نو آیا دا د هغه نبي د پیدایش د خوشحالۍ د نمانځلو طریقه ده چې هر شریف سړی ویرېدلی دی او د قانون نافذولو لپاره د حکومت لخوا حکومت هم د امن او د امان او د امنیت په حواله تحفظات لري. زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نامه، زموږ د آقا په نامه د احمدیانو خلاف پوچه خوله خوځول او کنځلې کول خو د دوی د هرې ورځې کار دی. خو نن په دې کې شدت پیدا شوی دی، د نن ورځې چې کومه خوشحالي ده د دې په وجه او په خپل خیال کې دا خلک په دغه عمل د دغه عظیم نبي عزت او وقار اوچتۍ لګیا دي. یو څو ورځې مخکې د پاکستان په ډېرو ښارونو کې چې کوم
محاصرې شوې وې او کوم خلک چې په ناستو سړکونو یې ګیر کړي وو ناستو، نو هر شریف تن په هغې باندې پریشانه و. د ژوند کاروبار ټول معطل شوی و، یو مریض هم هسپتال ته نشو رسېدی، سکولونه بند شوي وو، دوکانونه پورې بند وو. او که یو داسې تن و چې د خوراک څښاک سامان یې نه لرلو په کور کې، نو خپلو ماشومانو لپاره به هغه د خوراک څښاک څیزونه نشو راوړی، او په کروڑونو د اربونو روپو قام ته مالي نقصان هم شوی دی. او دا په دغه وجه چې دا نام نهاده عالمان چې کم دي، نو دوی د حب رسول نارې لګولې، یعنې هغه رسول چې رحمت للعالمین دی او چا چې موږ دا تعلیم راکړی دی چې د لارو حقونه پوره کوئ. هغوی دا فرمایلی دي چې په بازارونو کې شور شر مه جوړوئ. هغوی فرمایل چې په لارو کې کینئ مه، او چې کله ورته صحابه دا وویل چې موږ خو مجبوره یو د ناستې لپاره، ځکه چې په هغه زمانه کې کاروباري ځایونه خو نه دفترونه به نه وو چې هلته د انسان کینې او کاروباري چې کم کارونه دي هغه دې پوره کړي، نو ځکه په بازارونو کې به دوی ناستو په لاره کې او کارونه به کول. نو دوی ورته وفرمایل، رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه په دغه خبره هغوی ته وفرمایل چې ښه بیا د لارو حقونه پوره کوئ. او چې عرض وکړی شو چې یا رسول الله د لارو حقونه څه دي، نو هغوی وفرمایل چې نظرونه ښکته ساتئ، تکلیف مه ورکوئ، تکلیف ورکولو نه ځان ساتئ چې دا د لارې حق دی، د سلام جواب ورکوئ چې دا د لارې حق دی، د نیکې خبرې تلقین کوئ او د بدې خبرې نه منې کوئ، دا د لارې حق دی. خو دا خلک خو د ناموس رسالت په نامه ناست وو او لارې بندې کړې وې او خلکو له تکلیف جوړولو. دې نه باوجود چې دا خلک په خپل خیال کې د دین ټیکېداران دي او د خپلې مرضۍ د معیار مطابق چې څوک غواړي نو کافر کړي او چې څوک غواړي نو مؤمنان کړي. نو بهرحال دا د دوی عملونه دي چې د دوی د ذاتي مفاداتو د ترلاسه کولو لپاره دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیم او د هغوی اسوې سره د دغه څیزونو د لرې هم څه واسطه نشته. دا خلک چې څه کوي دی، خو زمونږ د احمدیانو دا کار دی چې موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه د هر اړخ نه ګورو او په د عمل به پوره کوشش هم کوو سره د خپلو ټولو طاقتونو او د استعدادونو. حضور فرمایي چې دا وخت به زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسوې په حواله د هغوی د ژوند ځینې اړخونه به بیانوم. خدای پاک سره چې کومه مینه هغوی لرله، د هغې په بیان کې حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ذات عاشق زار شو او څه چې بیا مونته نو هغه په دنیا کې بلې چاته هم نه دي ترلاسه شوي. هغوی د خدای پاک سره دومره مینه کوله چې عامو خلکو به هم دا وایي چې عاشق محمد علی ربه، چې یعنی محمد صلی الله علیه وسلم په خپل رب باندې عاشق شوی دی. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای پاک سره چې کوم عشق او مینه لرله، دې باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام نور فرمایي چې کله چې دا آیتونه نازل شو چې مشرکین ناپاکه دي، پلید دي، شرالبریه دي، صفحا دي او د ذریت شیطان دي او د دوی چې کوم معبودان دي هغه وقود النار دي او حسب جهنم دي، نو ابو طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغتل او ورته وویل چې زما وراره ستا په دغو کنځلو خو قام سخت غصه دی او جوخ ته چې تا ووژني او ورسره ما به مو وژني، تا خو د هغوی هوښیاران کمکل ګرځولی دي، د هغوی مشرانو ته شرالبریه ویلي دي او د هغوی چې کوم قابل تعظیم معبودان وو
نو هغې ته د هیزم و جهنم و وقود النار ویلي دي او په عام طور د ټول خلک ناپاک او د شیطان ذریت او پلید ګرځولي دي. نو زه د خیرخواهۍ په لار تا ته دا ویم چې خپل ژبې له واک ورکړه او د کنځلو نه منې شه. ګینې د قام په مقابله کې زه څه طاقت نه لرم. د هغوی تره دوی ته دا ویلي وو او حضرت مسیح اسلام فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په جواب کې دا وفرمایل چې دا کنځلې نه دي بلکې دا د حقیقت اظهار دی او دا د اصل خبرې په عین په موقع باندې بیان دی. همدا خو کار دی چې زه ورله رالېږلی شوی یم. که په دې لاره کې زه مرمه نو زه ښه په خوشحالۍ دا مرګ به قبلوم. زما ژوند هم په دغه لاره کې وقف دی او زه د مرګ د ویرې نه د مرګ د ویرې د لاسه د حق د اظهار نه نشم ودرېدی. او که تاسو خپل د کمزورۍ او د خپل تکلیف خیال لرئ نو زما پناه نه دستبرداره شئ. قسم مې دی په خدای چې زه ستاسو هېڅ حاجت نه لرم. زه به د خدای پاک د احکاماتو د خورولو نه هېڅ چېرې ونه درېږم. ما ته د خپل د خدای احکامات د خپل د ژوند نه زیات خواږه دي. قسم مې دی په خدای که زه په دغه لاره کې ووژلی شم نو دا به غواړم چې بار بار د ژوندی شم او همیشه د همدغه لاره کې مرم. دا د ویرې ځای نه دی بلکې په دې کې ما ته بې انتها لذت دی. په دې کې ما دپاره بې انتها لذت دی چې زه د هغه په لاره کې د څه غم وزغمم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا تقریر کولو او د هغوی په مخ باندې د صداقت او د نورانیت نه ډک رقت نمایانه و. او چې کله هغوی دا تقریر ختم کو نو د حق رڼا په لیدو بې اختیاره د ابوطالب د سترګو نه اوښکې روانې شوې. هغې دا ورته وویل چې زه ستا د دغه اعلی حالت نه بېخبره وم. ته خو په بل رنګ کې او په بل شان کې یې. زه ورځه خپل کار کوه تر څو چې زه ژوندی یم او تر څو چې زه طاقت لرم نو زه به تا سره یم. نن مونږ احمدیانو باندې دا الزام لګولی کېږي چې د مرزا غلام محمد قادیاني علیه السلام منلو په وجه دوی کافران دي. دا واقع چې کومه ما اوس بیانه کړه دا مونږ په تاریخ کې اورو او لولو یې، خو څومره د بې اختیارۍ او د زړه په کیفیت چې حضرت مسیح اسلام دا بیان فرمایلی ده نو دې نه هم د هغوی چې کوم عشق و حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم سره نو د هغې اظهار کېږي او په دغه توسط بیا د خدای پاک د عشق لارې هم ښکاري چې کوم رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته ښودلی وی. بیا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په عشق کې د هغوی د سیرت د دغه اړخ باره کې هغوی نور بیان فرمایي حضرت مسیح اسلام چې زه ډېر همیشه د تعجب په نظر ګورم چې دا عربي نبی چې نامه محمد ده صلی الله علیه و وسلم په زرګاو درود و سلام دې په ده باندې وي چې دا څومره د عالي مرتبې نبی دی. د دې د عالي مقام انتها نشي معلومې دی. د دې دغه د چې کوم د قدسیت تاثیر دی د دې اندازه کول د انسان کار نه دی. افسوس دا دی چې څنګه د پیژندنې حق و د ده مرتبه هغه شان نه ده پیژندلی شوې. هغه توحید چې د دنیا نه ورک شوی و نو دا هغه پهلوان دی چې دنیا ته دوباره یو ځل بیا هغه راوستی دی. د خدای پاک سره په انتهایی درجه مینه کړې ده او په انتهایی درجه د انسانانو په همدردۍ کې د زړه کې سوز پیدا شوی دی. دا دوه څیزونه دي، خدای پاک سره مینه او د انسانانو همدردۍ کې ځان فنا کول. نو ځکه خدای پاک چې د هغه د زړه د راز نه واقف و هغه له د ټولو نبیانو په اولینو په آخرونو فضیلت ورکو او د ټول مرادونه په ژوند کې دله ورکړه. عمده سرچینه ده د هر فیض او کم تن چې د نه د افاظۍ د اقرار نه بغیر د فضیلت دعوه کوي نو هغه انسان نه دی
بلکې د شیطان ذریت دی، ځکه چې د هر فضیلت کنجي رسول الله صلی الله علیه و وسلم له ورکړی شوې ده، د هر معرفت خزانه هغوی له ورکړی شوې ده. څوک چې د هغې په ذریعه نه بیا مومي هغه ازلي محروم دی. موږ څه څیز یو، زموږ حقیقت څه دی؟ موږ به د نعمت کفر وکړو که د دغې خبرې اقرار ونه کړو چې حقیقي توحید موږ د دغه نبي په ذریعه بیا موندلی دی، او د ژوندي خدای پېژندنه موږ ته د دغه کامل نبي په ذریعه او د ده په نور ترلاسه شوی دی، او د خدای پاک د مکالماتو او د مخاطباتو شرف هم چې موږ په د هغه مخ ګورو د دغه عظیم الشان نبي په ذریعه موږ ته ترلاسه شوی دی، او د دغه د هدایت آفتاب پلوشې د نور په شان په موږ راپریوځي او تر هغې موږ روښانه پاتې کیدی شو تر څو چې موږ د ده مخې ته ولاړ یو. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم په اوسوی باندې چې انسان روان وي نو مله د حقیقي توحید نه خبرېدی شي، د هغوی په اوسوی باندې عمل په ذریعه موږ خدای پاک ته رسېدی شو. عمده د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دعوې بنیاد دی. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عبادتونو اعلی معیار څه و؟ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د دوی د تهجد د لمونځ کیفیت بیان فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم به تهجد کې د 11 رکعاتو نه زیات لمونځ نه کولو، هغه به دومره ښکلي او دومره اوږد او حسین لمونځ به و چې د دغه لمونځ حسن او خوبي او د دې چې به کوم اوږدوالی او د هغې باره کې تپوس مه کوئ. الفاظ د هغه کیفیت د بیان نه قاصره دي. په یو روایت کې راځي چې یو صحابي لیدلی و رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې په تنهایي کې هغوی نفل کول، وایي چې دومره زیات هغوی جړل چې د هغې په وجه د هغوی د سینې نه داسې اوازونه را روان وو لکه چې جرنده چې چلي، یا یو روایت کې دا هم راغلی دي لکه څنګه چې اوبه خوټ کېږي په کټوای کې. په روایتونو کې دا هم راځي چې ځینې وخت به هغوی چې لمونځ له ولاړو نو په ولاړه به د خپې راوپړسېدی دی او دومره به وپړسېدی چې وبشلی دی، د جلد به وشلی دی. حضرت عایشه بیانوي رضی الله تعالی عنها چې یو ځل ما رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو دومره تکلیف ولې زغمئ؟ خدای پاک خو ستاسو چې کوم ټول ګناهونه وو قصورونه وو هغه معاف کړي دي، خدای پاک خو ستاسو ټول قصورونه معاف کړي دي. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وفرمیل چې افلا احب ان اکون عبدا شکورا، چې زه دا ونه غواړم چې زه د خدای پاک شکرګزاره بنده شم. بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې کوم د عبادتونو معیارونه وو د دوی په وجه په صحابهو کې کوم انقلاب هغوی پیدا کړی و. دا بیانوي حضرت مسیح اسلام چې زه ډېر په زور دا وایم چې که څومره سخت دشمن وي که عیسایي وي کاري هغه چې کله دا حالت وګوري چې کوم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه مخکې د عرب وو او بیا په هغه تبدیلی او نظر وکړي چې کومه د هغوی په تعلیم او په تاثیر پیدا شوې وه نو بې اختیاره به د هغوی د حقانیت شهادت به ورکوي. د قرآن خو د چې کومه نقشه خیلی د وړومبي حالت کم د عربو د خلکو وو نو د هغوی د وړومبي حالت نقشه خو دا وه چې یاکلون کما تاکل الانعام، یعنې داسې خوري لکه څنګه چې زناوران خوري، د زناورو حالت یې دی، د کفر حالت چې کله و. او چې کله بیا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د پاکو تاثیراتو په وجه هغوی کې یو بدلون پیدا شو نو بیا د هغوی حالت دا و چې یبیتون لربهم سجدا و قیاما، یعنې هغوی د خپل رب مخې ته سجدې او په قیام کې شپې تېروي. کم بدلون چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عربو په وحشیانو کې راوستی و او د کمې کندې نه چې دوی راوستي وو، کمې بلندۍ ته چې رسولي وو، کم مقام ته چې ورسول، نو دغه ټول حالت او دغه ټولې نقشې ته چې انسان ګوري نو بې اختیاره په ژړا شي چې څه عظیم الشان انقلاب دی چې هغوی راوستی و.
هغوی فرمایي چې د دنیا یو تاریخ کې او په یو کام کې هم د دې نظیر نشي ملاویدی. دا صرف کیسه نه ده، دا واقعیت دی چې د صداقت اعتراف ته یو زمانه مجبوره شوې ده. بیا د مخکینو سره ملاویدونکي د آخرینو د جماعت چې کوم دی د دې د افرادو هم دا فرض جوړیږي چې د هغې اسوې باندې د عمل کوي، لکه څنګه چې صحابه د خپلو د عبادتونو معیارونه اوچت کړي وو، نو موږ د خپل د عبادتونو معیارونه اوچت کړو او صرف په دنیادارۍ کې د ډوب پاتې نه شو. د ذیلي تنظیمونو د جماعتي نظام دوی دا رپورټونه ورکوي چې 2% خلک اوس مونځ کوي، 40%، 50%، 60%. نو موږ خو چې تر څو 100% عابدان عبادت کوونکي پیدا نه کړو نو پکار نه دی چې په ارام کښېنو، بلکې هر تن ته خپل جاج په خپله اخیستل پکار دی چې زه په کوم حال کې یم. بیا په صداقت کې او په رښتینولۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسوسه وه. د هغوی چې کوم د ټولو نه زیات مخالف دشمن و نظر بن حارث د هغه ګواهي واورئ. یو ځل د قریش سرداران راجمع شو چې پکې ابوجهل او نظر بن حارث هم شامل وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې چې کله چا دا ووایي چې د ده باره کې به دا مشهوره کړو چې دا جادوګر دی یا دروغجن دی، نو نظر بن حارث ودرېد او دا ووایي چې یا د قریش خلکو یوه داسې معامله ستاسو مخې ته راغلی ده چې د هغې په مقابله کې تاسو هېڅ تدبیر هم ونه کړی شو. وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم هم ستاسو کې یو ځوان هلک و، تاسو باندې هغه وخت ډېر ګران و، د ټولو نه زیات رښتیا به ویل، تاسو کې د ټولو نه زیات امانتداره و، او اوس چې تاسو د هغه په وختو کې سپین وکته، د عمر اثار هم پکې وکته، نو چې کوم پیغام هغه راوړی دی نو تاسو دا وایي چې هغه جادوګر دی، په هغه کې د جادو هېڅ خبره نشته، موږ جادوګران لیدلي دي. تاسو وایي چې هغه کاهن دی، موږ کاهنان هم لیدلي دي، هغه بالکل کاهن نه دی. تاسو وایي چې هغه شاعر دی، موږ د شعر د ټولو قسمونو نه خبر یو، هغه شاعر نه دی. تاسو وایي چې هغه مجنون دی، نو د مجنونانو سلامت پکې نشته. یا د قریش خلکو تاسو نور غور وکړئ، ستاسو معامله تاسو ته یوه ډېره لویه معامله راپېښه شوې ده. بیا ابوجهل هم د هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت نه هېڅ چېرې انکار نه و کړی، نه شو یې کولی. هغه دا وایي چې زه تاسو ته دروغجن نه ویم، کوم تعلیم چې تاسو راوړی دی هغه غلط دی، ځکه چې تاسو زموږ د بوتانو خلاف خبرې کوئ. ابو سفیان هم د هرقل په دربار کې هم دا ویلي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هېڅ دروغ نه دی ویلي، همیشه به د رښتیا او تلقین کولو. نو لوی نه لوی دشمن هم چې هغوی ته دروغجن نه شو ویلی، او همدا د هغوی د نبوت د صداقت ټولو نه لوی دلیل دی. یو یهودي عالم چې د هغوی مخ لیدلی و نو دا یې ویلي چې دا مخ دروغجن نه شي کېدی. نو نن هم د هغوی د تعلیم او د عمل د صداقت اعلی معیارونه دي چې دا غیر مسلمه خلک اسلام ته جوختولی شي. دا دروغ، فریب، دوکه او دا د اسلام خلاف په نفرتونو کې خو خلک زیاتولی شي، خو اسلام ته خلک جوختولی نه شي. دا د دنیادارۍ خبرې، د خپلو د حکومتونو د قیام خبرې او نام نهاد عالمان چې خپل منبرونه سنبالوي د دروغو په بنیاد، نو دا چې د اسلام برتري نشي ثابتولی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسوې باندې روان احمدیانو ته د خپل صداقت د معیارونو د اوچتولو همیشه کوشش کول پکار دی چې د اسلام خاصه تعلیم په خورولو کې اساني پیدا شي، او تبلیغ لپاره ضروري ده چې قول او عمل ستاسو یو وي. که په عمل کې صداقت نشته نو خلک به
د دین تعلیم هم د دروغ وګڼي. د خدای پاک ذات یو صداقت دی، د اسلام یو صداقت دی. د دې خورول او د صداقت په ذریعه خورول دا زموږ کار دی. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې یو عقلمند مجبور دی په دغه اقرار چې د اسلام نه څه موده مخکې ټول مذهبونه خراب شوي وو او روحانیت یې نه ورک شوی وو. نو زموږ نبی صلی الله علیه وسلم د صداقت د اظهار لپاره یو مجدد اعظم وو چې کم رښتیا کم صداقت چې ورک شوی و هغه هغوی واپس دنیا ته راوستو. په دغه فخر کې زموږ نبی صلی الله علیه وسلم سره بل هیڅوک هم شریک نه دی چې هغوی ټوله دنیا په یو تاریکي کې بیا مونته وه او بیا د هغوی په ظهور هغه تاریکي په نور بدله شوه. په کم کام کې چې هغوی ظاهر شوي وو نو هغوی وفات نه شو تر هغې تر څو چې هغه کام د شرک جامه لرې نه کړه د ځان نه، د توحید جامه یې وانغوسته. او صرف دا نه بلکې هغه خلک د ایمان اعلی مراتبو ته ورسېده او هغه د صدق او د وفا او د یقین کورونه د هغوی نه ظاهر شو چې نظیر یې د دنیا په یو برخه کې موجود نه دی. دا کامیابي او دومره کامیابي د رسول الله نه بغیر صلی الله علیه وسلم بلې چاته هم بل یو نبي ته نه ده نصیبه شوې. همدا یو لوی دلیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت دی چې هغوی په یو داسې زمانې کې مبعوث شوي وو چې زمانه ډیره زیاته د ظلمت نه ډکه وه، ظلمت کې ګیره وه او طبعا د یو عظیم الشان مصلح خواستګاره وه. او په داسې وخت کې بیا هغوی د دنیا نه انتقال فرمایلی وو چې کله په لکونو خلکو شرک او بتپرستي پرېښې وه او د توحید او په سمه لاره روان شوي وو. او په حقیقت کې دا کامل اسلام هم هغوی سره مخصوصه وه چې هغوی یو داسې کام چې د وحشیانو سیرت یې لرلو او لکه د ځناورانو خصلتونه یې وو، هغوی ته انساني عادتونه وښودل، یا په نورو لفظونو کې به دا ووایو چې ځناورانو نه انسانان جوړ کړل او د انسانانو نه بیا تعلیم یافته انسانان جوړ کړه او بیا د تعلیم یافته انسان نه به خدا انسانان جوړ کړه او د روحانیت کیفیت یې په هغوی کې وکړلو او رښتونې خدای سره د هغوی تعلق پیدا کړو. نو که نن حقیقي مسلمانان ګرځېدل غواړي، که خدای پاک سره رښتونی تعلق پیدا کوونکي جوړېدل غواړي او نو دې لپاره د صداقت د معیارونو د اوچتولو ضرورت دی. او که د دې حق څوک پوره کولی شي، که دا څوک کولی شي، نو احمدیان دا کولی شي، ځکه چې د زمانې امام سره دا لوز هغوی کړی دی چې هغوی به دین په دنیا باندې مقدم ساتي. نو دا صرف تر لوز تر حده مه پرېږدئ، بلکې د هر احمدي عمل په دې باندې پکار دی چې ګواهي ورکوي، عمله به د لوز صداقت ظاهریږي. یو عظیم خلق د عزو د انکسار هم دی. یا دا ویلی شو چې په عزو په انکسار کې هم د هغوی خلق د هغوی چې کوم اخلاق وو هغه د خپلو عظمتونو ته رسېدلی وو. د هغوی د عزو د انکسار په ذکر کې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بیانوي چې داسې چیرې هم نه و شوي چې صحابهو کې یا د کور په خلکو کې چې هغوی ته اواز کړی وي هغوی ورته لبیک نه وي ویلي، جواب یې ورله نه وي ورکړی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې په دغه وجه په قرآن کې دا خدای پاک فرمایلی دي چې انک لعلی خلق عظیم، چې ته په عظیم خلق باندې فایز کړی شوی وي. حضرت علی روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې چا نه مخ اړولو نو پوره مخ به یې ترې نه اړولو او نظر به همیشه ښکته و، داسې به ښکارېدل لکه د ځمکې طرف ته د هغوی نظر زیات وي. هر چا سره به چې ملاوېده نو سلام به ورته سلام به کولو. هغوی به دا فرمایل چې زه د بني آدم سردار یم، خو په دې کې د فخر خبره نه ده. د قیامت په ورځ به د ټولو نه مخکې شفاعت کوونکي به زه یم او ټولو نه وړومبی به زه یم چې شفاعت به قبلیږي، خو په دې کې هم څه د فخر خبره نشته. او د قیامت په ورځ به د حمد جنډه زما په لاس کې وي، خو دې کې هم څه فخر نشته. دا د عاجزۍ انتها ده چې د هغوی د هر کولو د فعل نه ظاهره وه. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي
لویو خبرو نه، کبر نه او د لویي نه پرهیز کول پکار دی او انکساري او تواضع خپلول پکار ده. ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په حقیقت کې د ټولو نه لوی و او مستحق زبرګ و، د هغوی انکسار او تواضع د هغوی د انکسار او تواضع یوه نمونه په قرآن کې موجوده ده. لیکلي دي چې یو ړوند و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې به راتلو او قرآن به یې ویلو. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ښار مشرانو خانان ناست وو او هغوی ورسره خبرې کولې، نو د خبرو د مصروفیت په وجه څه وخت تېر شو، نو هغه ړوند هلته نه پاڅېد او ولاړو. دا یوه معمولي خبره وه، خو خدای پاک د هغه باره کې پوره صورت نازل کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کور ته بیا لاړو او ځان سره یې بیا راوستو، خپل په څادر یې ورلپاره وغوړولو، هغې باندې کېنولو. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې اصل خبره دا چې د کومو خلکو په زړونو کې د خدای پاک عظمت وي، هغوی بیا خامخا لازما خاکسار او متواضع جوړېدو باندې مجبوروي، ځکه چې هغوی د خدای پاک د بېنیازۍ نه همیشه ویریږي. هغوی فرمایي چې څنګه چې خدای پاک نکته نواز دی، همدغه شان نکته ګیر هم دی. که په څه خبره خفه شي نو بیا په یو ساعت کې ټوله کارخانه ختموي. نو پکار دا چې په دغو خبرو غور کوئ او دا یاد ساتئ او عمل پرې کوئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت او د اسوې مضمون خو یو نه ختمېدونکی مضمون دی. هر خلق کې د هغوی یوه عظیمه نمونه موجوده ده. ولې به نه وي؟ هغوی یو عظیم معلم دی، معلم اخلاق دی. که څوک بد هم دی او که هغوی له راغلی دی نو هغوی ورسره د اخلاق سلوک فرمایلی دی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها یو روایت کوي چې یو تن اجازت وغوښتو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خدمت کې د راتلو، نو هغوی چې ورته وکتل نو دا وفرمیل چې دا په خپل کور کې یو ډېر بد ورور دی، مطلب دا چې سلوک یې ښه نه دی د ورور په حیثیت کې، او په خپل خاندان کې یو ډېر بد زوی دی. خو چې کله هغه راغو کېناستو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره ډېرې د فراخدلۍ مظاهره وکړه او ډېرې په خوش اخلاقۍ ورسره خبرې وکړې، باوجود له دې چې هغه بد ورور و او بد زوی و او پکې بد اخلاقۍ وې، هغوی ورسره ډېر په خوش اخلاقۍ خبرې وکړې. نو کله چې هغه لاړو نو حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ترې تپوس وکړو چې یا رسول الله کله چې تاسو دا لیدلی وو نو تاسو د ده باره کې دا خبره کړې وه او بیا چې د هغه سره تاسو خبرې کولې نو ډېر په روڼ تندي مو سره خبرې کړې وې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې عایشې ته کله زه په بدزبانۍ لیدلی یم، یقینا د ټولو نه بد سړی د خدای پاک مخې ته د قیامت په ورځ به هغه وي. فرمایي چې یقینا د ټولو نه بد سړی د خدای پاک مخې ته د قیامت په ورځ به هغه وي چې د چا د بدۍ د ویرې خلکو هغه سره ملاقات پرېښی وي. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په یوه موقع تپوس وکړی شو چې یا رسول الله زه به څنګه خبرېږم چې زه ښه کوم لګیا یم یو کار یا بد کومه لګیا یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې ته چې کله خپل ګاونډی واورې چې دا وایي ستا باره کې چې ته ښه یې، نو ته پوه شې چې ستا سلوک ښه دی، ستا طرز عمل ښه دی، او کله چې ګاونډی دې دا وایي چې ته بد یې او ستا رویه بده ده نو پوه شه چې ته بد یې او ستا رویه چې کومه ده هغه سمه نه ده. نو بهرحال د خپل د اخلاقو په هر حال کې د ښه ساتلو ضرورت وي او عمده د یو احمدي عادت پکار دی چې وي. نن سبا چې په مسلمانانو کې کومې فتنې دي، فسادونه دي، نو بنیادي وجه همدا ده چې د اخلاق معیارونه پرېوتې دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه خلکو هېره کړې ده او صرف زباني دعوې دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کاملې نمونې ذکر کې یو ځای کې حضرت مسیح اسلام فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو خبرو نمونه دي. د هغوی په ژوند کې وګورئ چې هغوی ښځو سره څنګه معاشرت کولو. فرمایي چې زما په نظر کې هغه تن بزدله دی، نامرده دی چې د ښځو مقابلې ته ودرېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاک ژوند مطالعه وکړئ چې تاسو ته معلومه شي چې هغوی څومره خلیق وو
او باوجود له دې چې هغوی باروبه وو خو که یو بوډۍ ښځه به هغوی ودرولو نو دوی به تر هغې پورې ورته ودرېدلي وو تر څو چې به ورله اجازه ته یې ورکړې. هغوی به خپله سودا په خپله روړه. یو ځل هغوی څه اخیستي وو نو یو صحابي ورته عرض وکړو چې یا رسول الله ماله راکئ. نو هغوی ورته وفرمیل چې چا چې څه څیز وي هغه ته اوچتول پکار دی. نو دې نه دا مطلب نه دی واصل پکار حضرت مسیح اسلام فرمایي چې دې دا مطلب نه دی چې هغوی به د لرګي به په خپله راوړه، خو فرمایي چې د دغو واقعاتو نه مطلب دا دی چې د هغوی سادګي هغې کې سادګي وه او د اعلی درجې بې تکلفي دې نه د هغوی معلومیږي. بیا حضرت مسیح اسلام فرمایي چې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته وګورئ نو د هغوی د نبوت په زمانې کې 14 کاله د مصیبتونو او د شدایدو دا موده وه او 10 کاله د قوت او د ثروت د حکومت وو او په مقابله کې ډېر قومونه وو. اول خو خپل قوم وو، یهودیانو، عیسایانو، بتپرستانو. د بتپرسته قومونو یوه ډله وه مجوسیان وو او د هغوی چې کوم اعتقاد وو نو هغوی بتپرسته وو او داسې یو کار هم هغوی نه کولو چې د هغوی د بوتانو د عظمت خلاف وي. د شراب خورۍ حل دا و چې په ورځ کې به 15 ځل یا 7 ځل به هغوی شراب څښلو، بلکې د اوبو په ځای به هم شراب نه کار اخیستو او حرام خوړل خو هغوی دپاره داسې وو لکه د مور پی او خلک وژل خو د هغوی مخې ته داسې وو لکه ګازرې مولی څوک پرې کوي. نو د دنیا د اقوامو چې کوم د ګنده عقیدې وې د هغوی ارګ د دوی برخې ته راغلی و. نو د دغه قام اصلاح کول، بیا هغوی سمول او بیا هغه زمانه چې بیخي یوازې او بې یاره مددګاره به ګرځېده، کله که څه خوراک ته میلاو شو کله به اوده پاتې وو او یو څو ملګري وو ورسره د هغوی به هره ورځ دا حل وو. ډېر بد حالاتو په مکې کې تر فاقو خبره رسېدلې وه او چې کوم ملګري وو مسلمانان شوي وو هغوی به هم هره ورځ وهل خوړه. حضرت مسیح اسلام و چې بېوسه وو خلک هغه وخت هخوا دېخوا به ګرځېده او د وطن نه بې وطنه کړی شوي وو. او بیا هغه یوه زمانه راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عربو کې د یو سر نه واخله تر بله سره پورې د هغوی باچا وو او د مخالفت په رنګ کې چا څه خبره نه شوه کولی او داسې اقتدار او روب خدای پاک ورکړی وو چې که هغوی غوښتنه ټول عرب یې وژلی شو، ټول عربیان یې وژلی شو. خو که یو نفساني انسان وي نو د دغو خلکو چې کوم د حرکتونه هغوی کول نو د بدل اخیستو ښه موقع وه چې کوم مخکې ظلمونه کېده. خو چې کله چې مکه هغوی فتح کړه نو لا تثریب علیکم اليوم ورته فرمایلی وو. نو همدغه شان دا دواړه زمانې چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی وې نو د دواړو لپاره ښه موقع وه چې ښه د دوی ازمیښت شوی وی. خو د یو جوش یا د فوري ولولې حالت د هغوی نه وو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقي فاضله ښه پوره امتحان شوی و او د هغوی د صبر او د استقلال او د عفت او د حلم او د بردبارۍ او د شجاعت او د سخاوت او د جود وغیره چې څومره د اخلاقو اظهار شوی و نو یو برخه هم داسې نه وه چې باقي پاتې وي. نو که نن حقیقي خوشحالي کول غواړي نو د هغوی په اسوې باندې د عمل په ذریعه کیدی شي چې پکې د عبادتونو معیار هم اوچت وي، په توحید باندې هم کامل یقین وي، د اعلی اخلاق معیارونه هم اوچت وي. که دا نه وي نو په موږ کې او په اغیارو کې بیا څه فرق نشته
هغه خلک چې خواره دي ارضي لیډران او د نام نهاد عالمانو پسې روان دي چې خلکو لپاره د تنګو سامان جوړی لګیا دي، نو بیا په هغوی کې موږ به څه فرق نه وي که موږ مکمل عمل نه کوو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بیعت تقاضا هم دا ده چې په هر کار کې موږ د رسول الله اسوه مخې ته ږدو. خدای پاک دې موږ ټولو له توفیق راکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بلند مقام ذکر کې حضرت مسیح اسلام فرمایي چې هغه انسان چې د ټولو نه زیات کامل او انسان کامل او کامل نبی و د کاملو برکتونو سره راغلی و چې په چا د روحاني د بعثت او د حشر په وجه په دنیا کې وړومبی قیامت ظاهر شوی و او یو دنیا وه چې مړه وه او د هغه په راتلو ژوندی شوې وه، نو هغه مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء امام الاصفیاء ختم المرسلین فخر النبیین جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. یا ښکلی خدایه په هغه ښکلي نبی باندې هغه رحمت او هغه درود پې ووروه چې د دنیا د ابتدا راځه تا پیچانې ورولی. که دا عظیم الشان نبی په دنیا کې نه وی راغلی نو چې څومره واړه نبیان دنیا ته راغلي وو لکه یونس او ایوب او مسیح ابن مریم او ملایکه او یحیی او زکریا، د دوی صداقت دپاره موږ سره به هېڅ دلیل نه وي، حالانکې دا ټول مقرب او وجیه او د خدای پاک نازولي وو. نو دا دغه نبی احسان دی چې دا خلک په دنیا کې صادقان وګڼلی شو. اللهم صل وسلم وبارک علیه وآله واصحابه اجمعین واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. د لمونځونو نه پس به یوه غایبه جنازه هم کوو چې د محترمې سسټر سلما غني صاحبې ده، د امریکې نه د فلادلفیا اوسېدونکې وه. په 20 نومبر د 83 کالو په عمر کې دوی وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. امیر صاحب لیکي د امریکې چې په کال 1960 کې د 26 کالو په عمر کې دوی بیعت کړی او په جومات کې شامله شوې وه. د پیشې په لحاظ د سکول استاذه وه. په کال 1985 کې دوی په جلسې کې د ربوع په جلسې کې شمولیت توفیق دوی ته ترلاسه شوی و او ډېرې په خوشحالۍ به د هغه ځای واقعات او د حضرت المسیح ثالث رحم الله تعالی سره د ملاقات ذکر به کولو. دوی تقریبا 15 کاله پورې د لجنه د امریکې کې د لجنه د صدر په طور د خدمت توفیق ترلاسه شوی و. دوی ډېر په محنت کار کړی و او د لجنه مایله امریکې کې د لجنه مایله دوی یو بلې درجې ته رسولې وه. دوی د ډېر ځل د فلادلفیا د صدر لجنه په طور هم خدمت کړی دی. د 15 وخته لمونځونو علاوه د تهجد به هم دوی ډېر خیال ساتلو. د جومات ترقۍ لپاره به همیشه کوشش کولو. د دوی ډېر خواهش و چې د فلادلفیا چې کوم جومات دی هغه د مکمل شي او دې لپاره به دعاګانې هم ډېرې کولې. امید دی چې انشاءالله به زر مکمل شي. د محترم امیر صاحب د مقامي صدر صاحب لیکي چې د صدر جومات په حیثیت زما دوی سره د دوی ډېر د اطاعت تعلق او تعاون به کولو. ډېر ټولې سرګرمۍ به دوی شیر کولې او صدر صاحب نور دا وایي چې 2 میاشتې مخکې دوی ته د معدې کینسر نه خبر شو دوی، نو د وفات نه یو هفته مخکې چې زه ملاقات لرم راته وایي چې زما وصیت واوره، ډاکټران راته 4 یا 6 میاشتې وایي خو دا یو څو ورځو خبره ده، جنازه به ته کوې، د 3 ورځو نه به زیات انتظار نه کوې. د ویلنګبارو په جومات کې به جنازه کېږي او د قبر بندوبست فلادلفیا کې شوی دی. د دې څه اولاد نه و، په خاندان کې څوک احمدي مسلمان هم نه، خو د نورو ورونو خویندو سره چې کوم دوی و نو سلوک یې ښه و. نو د امریکې صدر لجنه صاحب لیکي چې دوی پرورش په عیسایي ماحول کې شوی و، خو د 15 کالو عمر نه د دوی په ذهن کې د حضرت عیسی علیه السلام چې کوم صلیبي وفات و او د عیسایت چې کومه غلطه عقیده د کفارې د هغې باره کې د دوی په ذهن کې سوالونه راوچت شوي وو. نو د دوی د داسې مذهب لټون کولو چې د زړه دماغ ته په اطمینان رسي. نو په دغه لټون کې دوی د کیتولیکزم ژوره مطالعه کړې وه او نور مذهبونه بودمت او هندومت او د عیسایي مختلفو فرقو باره کې دوی معلومات ترلاسه کړي وو او په هر مذهب کې دوی ښه تعلیمات کتلي وو، خو یو مذهب هم د دوی چې کوم توقعات او مطلوبه په هغې باندې پوره نه و.
نو په دغه دوران کې دوی یو ملګري سره چې یو څه لږه موده مخکې اسلام قبول کړی و هغه ورله یو پامفلټ ورکړو چې ورباندې لیکلي و چې حضرت عیسی علیه السلام په صلیب باندې نه وفات شوي. نو دا پامفلټ چې دوی وکتو نو سترګو کې اوښکې راغی او دوی دا و چې ما ځان یو ځل بیا ژوندی محسوس کو او زما د وجود یوه برخه وه چې ډېرې مودې راسې مړه وه. نو دغه پامفلټ کې دوی په ذهن کې چې څومره سوالونه وو هغه ټول جوابونه ورته په دغه پامفلټ کې ترلاسه شو. بیا دوی جومات ته لاړو او جومات ته دا لاړو هلته نه مختلف کتابونه واخیسته مطالعه وکړه او آخر د امریکې ښار په فلادلفیا کې دوی د بیعت سعادت ترلاسه کړو. بیا د ژوند تر اخره پورې دوی همدلته رهایش لرلو. یو ځل ذکر کولو چې دا هماغه پامفلټ و چې ورباندې لیکلي و چې د حضرت عیسی علیه السلام وفات په صلیب نه دی شوی چې زما د اسلام سبب جوړ شوی و چې حقیقي مذهب دی. د احمدي په طور د 450 کاله پورې دوی ژوند تیر کړی دی او په دې کې دوی د جومات او خلافت سره د اخلاص وفا او د مینې د محبت اعلیترینه نمونه قایمه کړې وه. په اطاعت کې د نورو لپاره یو مثال وه. حضرت عبدالمسیح رابعي رحمه الله تعالی په دور کې 15 کاله پورې دوی د امریکې د لجنه صدر په طور باندې د خدمت توفیق ترلاسه کړی او دې نه پس د اعزازي ممبر په طور د لجنه دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه کېدو. د افریقن او د امریکن ډیسک د لجنه چې کوم مشاورتي کمیټې ده د صدر په طور هم دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. زړه به هر وخت د تبلیغي امورو طرف ته مایل و او عیسايي کورنۍ سره تعلق لرلو نه ځکه ډېر په عالمانه طور به په مؤثره طریقه عیسایانو ته تبلیغ کولو او د دوی د کوششونو په نتیجه کې ډېرو خلکو احمدیت قبول کړی و. همدغه شان د ډېرو خلکو د اصلاح دوی ذریعې جوړ شوي وو. همیشه د ورورولۍ او د مینو د محبت سلوک نصیحت به دوی کولو. د غانا او د نایجیریا ډېر سفرونه دوی کړي وو او هر ځای کې به دوی د انټي سلما غني په نامه پېژندل کېده. د امریکې په جومات کې دوی یو ډېرې نیکې او پرهیزګارې او د هر چا خوښې هر چا به خوښېدلې داسې ښځه په طور باندې به دوی یاد ساتلې کېږي. خدای پاک د دوی درجات اوچت کړي او د دوی په ذریعه چې کم نور خلک احمدیان شوي دي خدای پاک د هغوی ته هم ثبات قدم عطا کړي او د امریکې جومات له توفیق ورکړي او امریکنیانو له هم توفیق ورکړي چې هغوی د اسلام حقیقي پیغام واوري پوه دي شي پرې او قبول دي کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.